د دنیا بنګلو او د دنیا د خواهش ژوند تېرول والا ټول سره کښېنه دی به تا ته وایي زه ډپرسډ یم. خوشحالي د کاروبار د وسعت سره نه راځي، خوشحالي د جاب د پروموشن سره نه راځي، خوشحالي د خپل طبیعت ژوند د خواهش د تکمیل سره نه راځي. راځئ چې یونیورسټي کې به سټوډنټان غریبان ته راشي ټینشن ښکاري چې کله مذهب پرستي غالبه شي په عام معاشره کې بېدیني عامېږي. مذهبي سړی چې پر کردار توجه نه وي پر صورت توجه وي، پر جسم به تکلیف راولي نو روح بیا خوشحاله روان دی. هغه د خپل خواهش لپاره هسې د الله تعالی سره لګېږي. د بېحیایي څخه ځان د اسبابو څخه، د بېحیایي د عمله څخه، د بېحیایي د فکر څخه ځان وساتي. سوال به پیدا کېږي چې دی د جنت نما زندګي محسوسه نه کړي. بعض اوقات نفل علماو ښه مکروه ګڼل دی چې ښځه پر کورې خو روژه رالاسي نیوی دغونو خو له تا ته هم اندازه یې. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. د اصل موضوع سره مخکې یوسف صاحب څه تعارف وکړي، خو تعارف دونې نه وي. الله دې موږ کې او هر وخت دا یو دوه آیات چې امام ابن قیم رحمه الله لیکلي دي چې څه وخت ستاسو تعریف یو څوک وکړي، نبي صلی الله فرمایي دا دعا همیشه وایي اللهم اجعلني ما یظن واغفر لي ما لا يعلم. یا الله ته موږ دغه رنګه کې چې کوم دی ګمان کوي او چې څه تقصیر دی د عملي، یا الله دغسې ته راتېر شي. څو ورځې مخکې یو پروګرام کې یوسف صاحب موږ یو ځای شو، بیا د داسې خبره وکړه چې زموږ سټډي سرکل وي د میاشتنې، یو طرف ته خوشحاله هم شوم، بل طرف ته په دې باندې فکر شو چې ټاپک وي چې هغه د حالاتو مطابق او د ځوانانو هم ضرورت، یعنې د مارکیټ دا مطابق حالاتو چې ځوان د کوم شي طلب لري او نن سبا کوم حالات یې دغه مطابق ټاپک ډېر موضوع دی. موږ پر دوه درې موضوع باندې مجلس وکړ چې نن سبا حالاتو کې ایتیزم او نن سبا د پوسټ مډرنیزم او نیوټرلیزم او پازیټیویزم نیچرلیزم په دا باندې زما خبره هم لږ د خپل علمي کمزوري سره څه لیکنه شته خو لا شریکه کړې نه ده. دوی دا خبره وکړه چې پر ایتیزم باندې څه خبره وشي، خو هغه خبره په مشوره باندې دا وشو چې ما د ایتیزم چې کوم بنیادونه دي پر هغه باندې ور خبره وشي چې ایتیزم پیدا کېږي ولې. د ایتیزم خو یو نتیجه ده د یو عمل، ایتیزم خو د یو فکر نتیجه ده. هغه کم فکر دی چې د هغه په نتیجه کې یو انسان و هغه حد ته ورسېږي چې عقل د روح پر رباني باندې دومره غالب شي چې د کنیکشن او سافټویر ټول برباد شي وي وخوات شي. دا یو موضوع ده، دا به جلا یو وخت کوو انشاءالله. او په دې باندې دا موضوع دومره تفصیلي ده شاید یو اووه اته په دې باندې قسطونه موږ ریکارډولی شو. دا په خپل وخت باندې به انشاءالله ترتیب به جوړ کړو. بیا ما دا ورته ویل چې نن سبا دور چې دی د دوه خدایانو مجموعه ده. یو خدای نفس دی، الله تعالی هم اشاره کړې ده چې دا یو خدای دی. یو خدای هغه دی چې موږ په عقیده او په فکر کې د مذهب د لارې تسلیموو. دا دواړه جلا جلا خدایان. د هر خدای خپل تقاضې دي، د هر خدای د خوشحالۍ خپل اعمال دي، د هر خدای د بل خدای د رکاوټ دپاره خپل عمل دی. د یو خدای سره مینه په کم عمل باندې د بل خدای په مقابله کې رکاوټ دی، او د یو خدای سره د کم عمل په نتیجه کې د بل خدای سره موافقت دی. دا دواړه جلا جلا دي. خو ما دا موضوع منتخب کړې په دې بنیاده جمله مترجمه درته وایم، د لږ گزاره کدر به موږ فلسفیانه مجلس لږ ډېر بنئ، نو تاسو ما داسې ټکسچوال خبرې به مشکلې وي
چې دا اسباب د کسرې چې رټای دی د میټریک یا د اف ای سی دا لږ بسړی فلسفیانه هغه ته ځو ولې وجه دا ده چې پر دې موضوع باندې کار درو امامانو ډېر مضبوط کار کړی یو امام غزالی رحمه الله یو امام ابن القیم رحمه الله او په هغه وخت کې کړی دی چې په هغه وخت کې دا رقم ماحول لکه دا اوس چې موږ ته در دې لا سخت ماحول اوس کې ایتیزم یا ایتیست دا نن سبا د فیشن نمونه ډېر لیبرل او سیکولر او ایتیست یو بل خبر راځي چې نن سبا د ایتیزم داسې یو فیشن سو نو مرګر د جنیوا کې د نو هغه ماته برس کار کو ورځي یو ریسټورانټ کوم څه ناشته به مې کوله ولې یو کس راغی نو چې موږ hello hi اوس نو د فورن ماته وایي د سره یو ګرل فرند وایي شي از مای ګرل فرند شي از ایتیست اوس د دې دویمه خبرې ضرورت عقیدې سره نشته د فیشن دی ان دې ځان فورن مقبلې چې ماته اوس لکه نن سبا چې خلک وایي وروره زه مذهبي نه یم ګوره زه سیکولر یم ګوره نو څوکه شی یو خواته بیا ځي هر خواته که ولاړې خو خیر خبره دا ده چې دا ډیپریشن دویم په انګریزي کې وایي ته ټینشن دا عامې جملې دي هر دویم کس په امریکا کې هر پنځم کس په چینا کې هر اووم کس په جاپان کې هر دریم کس په فنلنډ کې هر څلورم کس د دې بیمارۍ شکار دا چې سوال دغه دی بنیادي خبره موږ معاشرتي طور ګورو یو شی یعنی مثلا زمانه بیماری ده د تبې زه دوا د هډو د مثبتېدو دوا اخلم بیماری و د علاج بل دی زما په سر درد دی زه پیناډول اخلم شاید دا سر درد خو اوریجنل بیماری نه ده دا خو نتیجه د بیماری ده په جسم کې یو شی شته ته هغه شی له یو هر ورسه نو لباچو خو ته اوریجنل شی درشي دا نه درته چې په سر دی درد هغه یار دا ځای خراب دی دغه شی سکار شي کې په سر درد کې په نس درد کې په بدن درد دا نتیجه ده دا څنګه موږ د خپل جهالت پر بنیاد باندې دا ډیپریشن موږ د عام پریشانی رنګ یو شی ګڼو دا عام پریشانی نه ده دا یو خبر یاد ساتئ لږ به توجه لږ زیاته راکوي الله تعالی انسان پیدا کړی دی د جسم په خور کې په حقیقت کې د روح په کیفیت کې دا روح د الله تعالی سره زمینی هغه های کوالیفاید مخلوق د الله تعالی سره په دغه سافټویر باندې تعلق ساتل لپاره ان دا سافټویر مثلا په حیوان کې نشته پر دې بنیاد باندې امام غزالی لیکي چې څونه د انسان نه چې څونه د مخلوق صفت لوړیږي تر توجه راکړي چې څومره د مخلوق صفت لوړیږي دومره د ذمہ داری لوړیږي او عمر هم کمیږي دا خبره ده مثلا زه تاسو پوښتنه کوم چې الله تعالی دوباره هم مخلوق ده کنه خاونه او بل مخلوق د دې سره درخته ده په ډبره کې صلاحیت زیات که په درخته کې تاسو به ټول ما ته وایئ چې په درخته کې زیات د درخته عمر زیات که د ډبرې عمر زیات صلاحیت کم دی د درخت صلاحیت زیات امام غزالی وایي دغه رنګ راواخه اوس بله خبره کوي چې هر شی د بل شي دپاره موقوف او هر شی د بل شي دپاره بیست دا ډېره اهمه خبره خاوره د درخت دپاره بیست چې کوم شی بیست دی هغه شی چې دی هغه زیات عمر لري او چې کوم شی موجود دی درخت هغه کم عمر لري صلاحیت یې د هغه زیات دی پکې نمو شته په ډبره کې نشته دارنګه دریم شی په درخت او په حیوان کې صلاحیت د حیوان زیات درخت د حیوان لپاره بیست مجموعي طور خو حیوان خورک ته واشو درختو دا خور انسان خو نه خوري دا شي نو صلاحیت د حیوان زیات عمر د حیوان زیات که د درخت زره خبره د درخت عمر زیات وجه دا ده چې صلاحیت په حیوان کې زیات اوس بل خبر د ازبان خبره یاد ساتي
چې درته پر خبر رااله د حیوان صلاحیت او خواهش دا برابر دي نو د خواهش او صلاحیت چې برابر سي معنا دا ده چې د دې سیارې سره ریلیټډ مخلوق دی تم ځکه دا د بل سیارې سره د ترانسفر یا د انتقال څه معنا نه لري اوس رالی هاي کوالیفاید مخلوق دی هغه ته انسان وایي دا انسان په صلاحیت کې زیات که حیوان ته په ټول وایي چې انسان زیات عمر د حیوان تاسو ځانان باز لیکي چې د باز حیوانانو عمر 1000 کال دی د باز د 800 کال د باز د مطلب د 90 کال ډیر زیات حیوانات دي په جسم کې پر غټ په عمر کې پر غټ په خواهش کې پر غټ په خوراک کې پر ډیر خوراک پر کويس او چکرم د انسان ډیر وایس آزادم د انسان ډیر زیات وس راسي انسان دغه حیوان بیس درخته حیوان د انسان بیس مطلب دا چې د ذریعہ د انسان حیوان خورایس دا خوراک ته یعنی انسان دا کولای شي چې د خپل خوراک ذریعہ حیوان وګڼي نو ټیک کولای شي واو فلانا نو انسان هاي کوالیفاید نو د دې کوالیفیکیشن زیات سو معنا دا د امام غزالی وای د صلاحیت او د خواهش په میان کې تضاد دا خبره وس نوٹ کړي ځان چې خواهش او د صلاحیت په میان کې تضاد راشي دا د هغه سیارې مخلوق نه دي چې په کومه سیاره کې دی ګرځي دا به یو دی خواله ځي چې د صلاحیت او د خواهش او ډیماند ډیزایرز دا یو ځای برابر سي نو موږ ته په عقیده کې واغته یا جنت وای یا مثلا بل دنیا وای پاکي بد د خواهش مطابق قرڅي حیوان د خپل خواهش اظهار نشي کولای په دې معنا چې د خواهش او صلاحیت د په طبيعت کې برابر دي انسان ته چې دا ټول دنیا پر ملکیت وروړي معذرت کړي د زور شو سره واده وکړي د خواهش او د صلاحیت سره ضد دا نشي کولای پر کېدا هم نشي د خواهش لوړېږي طاقت کمیږي د حیوان طاقت کمیږي خواهش سره کمیږي د انسان خواهش ذاتي قوت کمیږي دا وجه امام غزالی دا یو خبره جمله مترجمه اخر کې بیا درته وایم بیا راځم ډیپریشن هغه دا وایي چې د ایتیزم د الحاد بنیادی سبب دا په معاشره کې بهایي او سکس که کم انسان دا کنټرول ونه ساتل هغه انسان په پاور او په خواهش کې ضد راځي نو د تضاد د وجه بده یا ځان وجني یا بده د الله انکار کوي دا دوه شان په نتیجه کې او دا موږ ته په یورپ امریکا کې دا نن سبا 18 ایرز کوم بیا د 25 ایرز دا کوم ځوانان دي د ټول ځانونه وجم دا چې د په خواهش او په پاور کې تضاد راځي دا خبره سره خلاص اوس خبره د ډیپریشن د نتیجه چې انسان د صلاحیت مالک دی د صلاحیت او د خواهش تضاد دی د خواهش د کنټرول لپاره یو قانون دی قانون ته موږ ډیواین لا یا وحی یا نبی یا قران وایي دا ضرورت هم دی ول خواهش دا به کنټرولي دا به یو قانون خامخا راځي چې هغه به دا کنټرولي کچیر دا قانون کنټرول نکړي قانون به بیا انسان به بیا باغی سي د حیوان په طرز لکه الله تعالی چې وایي کل انعام بل هم اضل ته دې لکه حیوان درغم بدتر دي درغم بدتر په دی وجه دی چې د حیوان سره عقل نسته د بد مزاجي د پاره د سره عقل هم ست د بد مزاجي د پاره نو که حیوان په هفته کې یو واری بل حیوان وجني دی لس حیوانان زر حیوانان وجني د سره عقل هم ست په دلیل وجني که یو دا رقم خواهش کې حیوان خواهش پوره کې د غبات بیا صبر کې د غبات نور جرایم هم مرتکب کیږي سره اوس دا ډیپریشن دا د جسم بیماری نه ده په دغه مخلوق کې چې انسان ورته وایي په دې ته الله تعالی جسم هم ورکړي د روح هم ورکړي دي خو د روح اصلیت دوه دي شاولار مولا یو روح رباني دی بل روح هوایی دی یعنی په یو روح باندې د حیوانیت چې په انسان کې دی هغه کارونو استدراک کوي او روح رباني په وجه باندې د الله تعالی سره کنکشن
واضح کوي. په دویم الفاظ کې موږ دا وایو چې انسان په حقیقت کې د روح د سافټویر په نتیجه کې د الله تعالی سره تړل شوی دی. دا روح پر د باندې بعض اوقات پریشانی راځي، پر د باندې بیماری راځي، او دا انسان چې نن سبا ځوانان اوس په موضوع راسو چې دا ډیپریشن ته په عربي کې د قرآن په اصطلاح کې، د حدیث په اصطلاح کې، د عربي لغت کې هم وایي چې شوي هم، او د ټینشن ته هم وایي. دا کوم چې په عربي کې حزن او غم دی دا وایي، دا موږ په انګریزي کې سیډنس او سارو ورته وایي، دا په عربي کې حزن او غم دی. بنیادی فرق دا د اهل لغت دا وایي چې هم، خو بعض اوقات په عربي لغت کې دا یو په بل دا ریپلیس کېدای هم سي، یعنی د یو پر ځای باندې بل استعمال سي. لکه الله تعالی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، دا اصل کې لا يحزنون دا لا يهمون هم دی چې هم نه کوي. مسله دا ده چې دا اصل کې دا هغه پریشانی د دوه پریشانیانو جلا جلا. یو پریشانی هغه د سبب معلومه، پلار مرسو، ورور مرسو، کاروبار کې نقصان راغلی، جاب دی ونسو، فلانا ونسو، دا ظاهری پریشانی ده، و دې ته حزن وای، و دې ته سیډنس وای. چې کور کې حادثه راځي نو هر یو خپل پیج باندې دا ورکوي چې زه سیډ یم، ما ته یو ظاهری پریشانی ده، نو پوښتنه کوي چې څه وسو، کور کې دا مسله راغله، ټیک شو. پاتې سو هم، و دا هم تخونو په انګریزي کې ډیپریشن وای. دا هغه پریشانی ده چې دا هغه ظاهری سبب نه معلوم، چې د کومې پریشانی ظاهری سبب نه معلوم، و هغه ته په لغت کې هم او ډیپریشن وایي. په دا وجه باندې ته به ډېر اربپتی، کروڑپتی او د دنیا مالکان، د دنیا بنګلو او د دنیا د خواهش ژوند تېرول والا ټول سره کښېنه، دی به تا ته وایي زه ډیپریسډ یم. او دا ډیپریشن معنا دا ده چې یو داسې څه شته ده ته په خپل جهالت بنیاد باندې دا نه ده معلومه، ده ته په حقیقت کې دا د روح بیماری او د علاج ګوري د جسم پر باندې. یعنی سره د پریشانی د په کاروبار کې نور مزید وسط پیدا کی چې خوشاله سم. خوشحالي د کاروبار د وسط سره نه راځي، خوشحالي د جاب د پروموشن سره نه راځي، خوشحالي د خپل طبیعت ژوند د خواهش د تکمیل سره نه راځي. پر دې بنیاد باندې چې کله دا پریشانی رااله، د دې پریشانی یو واجبالي سبب د روح خلاف عمل دی. هغه د الله غټه نافرمانی ده چې داغه په وجه باندې د روح کیفیت متزلزل شي. مثلا د دو خو د دې په نتیجه کې دا ډیپریشن چې کوم دی، د دې په مقابله کې لفظ چې په عربي کې راځي هغه اطمینان دی، او د حزن او د غم په مقابله کې چې کوم لفظ دی هغه فرح ده. یعنی یو سړی وایي اوس مثلا زه داسې وایم چې د ډیپریشن ضد ورډ چې دی هغه سیټسفیکشن دی، او د سیډنس او د ضد لفظ چې دی دا ریلیکسیشن. نو هر یو به د خپل خواهش په تکمیل کې دا خبره کوي چې زه ریلیکسډ یم. ریلیکس به د هغه وخت وایي چې د کله د خپل خواهش تکمیل وکړي، چې دی ظاهري طور خوشحاله وي، د ده ښه کار باري، د ده ښه ګاډۍ، د ده ښه یو بزنس، د ده ښه ظاهري د شوق واده دی، که لمونځ شته که نشته، روحانیت شته که نشته، یا د ده یو ناجایز تعلق دی، دا کې به دی خود وایي زه ریلیکس. په امریکا کې هر دویم کس دا خبر کوي زه ریلیکس. او نور د لري ځای چې میډیا ګوري دا ډېر ریلیکس لایف دی. لکه خدای بنده ته خبره دا پوښتنه وکړه چې دی سیټیسفاید دی که نه دی. اصل مسله ده دا ډیپریشن په نتیجه کې چې کومه خوشحالي ده د هغه ته الله تعالی په قرآن کې اشاره د اطمینان کړې ده. نو الله تعالی وایي چې زما په ذکر باندې، زما د حکم په نتیجه کې به خامخا ته سیټسفاید یې. که ستا ظاهري اسباب پوره که نه د خوشحالۍ، ته به خوشحال یې باطني، او که ته هر څو پوره
زما سره د تعلق په کنیکشن کې مسله ده نو چې هر څو اسباب د پرای تبهیه خطرناک پریشان ډیپریسډ د خپل ژوند سره د نفرت خپل اولاد سره د نفرت د خپل کاروبار سره د نفرت د خپل پیسو ګټلو سره د نفرت د خپل گاډي کې به د زړه نه غواړي رشتہ دارانو سره به د زړه نه غواړي والدین او خور او ورور او هر څه بیلنس اوټس کله کله زه دا کوم چې تاسو د فینلینډ دغه وګورئ کنه فینلینډ پکې د ایجوکیشن 99% او امن هم تقریبا په ورلد کې ریکارډ امن د دوی دی فرست دا کې راغلی دی بس ټیک شو نو چې ما تاسو سره کښینو یا واورو دی یو چا سره چې دونه تعلیم دی ایجوکیشن دومره دی او دا بل طرف ته مطلب امن دومره دی نو دا خو ډېر خوشحاله ژوند دی رپورټ مطابق دا دی چې هلته 98% ټینشن دی ډپریس دي خلک مشهور ډاکټر دی تاسو به نوم اورېدلی ډاکټر اقبال افریدي ډېر سایکاټریسټ دی که کراچي کې ابار کې اکثر دلته هم ډېر نو هغه سره کله کله ما تعلق نو کله پوښتنه ځینې کوم دی ماته یوه عجیبه خبره یې وکړه مالا په زندګي دی بیمار نه دی راغلی چې هغه تهجد پابند دي د لمانځه پابند دي د نظر حفاظت کوي دا قسم مې وخوړی اوس هم مالا چې نفسیاتي بیماران راځي تقریبا چې یوازې زه انټرویو واخلم بس هغه ډېر برباد لایف یې روحانیت یې بالکل د لاسه ورکړی مطلب دا سو نتیجه دا سو چې الله تعالی په قرآن مجید کې دو آیاتونه ما درته وایم دغه مطابق بیا تاسو ته نوره خبره درکوم الله تعالی په قرآن مجید کې دو آیات دي یو په سوره رحمان کې دی ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې د الله تعالی ما سبب بیریږي هغه ته زه دوه جنت ورکوم د دوه جنتو څه تعبیر بعض علماء لیکي چې د قبر څخه تر قیامته پورې ژوند دی امام ابن کثیر ابن قیم رحمه الله فرمایي چې ګوره اصل شی دا دی چې انسان دا په ژوند کې کومه خوشحالي دی په دنیا کې محسوسه کی دا جنت او دا به دی خامخا د الله تعالی دا یو وعده ده چې زما اطاعت کې خامخا به خوشحاله کوم حاضري نه ده چې زه ورته ډېرې پیسې درکړم یا ډېر بنګلې درکړم یا هېڅ به ونه دي کرایه به کور کې به هېڅ به دي نه ډېر زیات به خوشحاله د خپل ژوند کې اوس بله خبره امام ابن قیم رحمه الله دغه باره کې خبره کوي بل آیت دی الله تعالی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا الله تعالی کما ناراضه کوي ته په ګناه باندې او زه د هغه ګناه په صراحت مطلبانه ایکسپلیسیټلی چورته وایي په سره الفاظو د بعد کې به درشم چې کومه ګناه د سړي روح خرابوي اب اخر کې درشم الله تعالی وايي کوم زما د حکم نافرمانی مستقله کوله ژوند درته کوم دا الفاظ وره ژوند دا نه وایي چې روزي درته کوم یا تجارت کمې راځي نه 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 په کومه سپاره کې الله تعالی وايي چې ګناه کبیره شروع کې چې زما نافرمانی شروع کې بعض اوقات د هر خوا د رزق دروازه خلاص کوم دا باندې در باندې دروم چې هاي پیسې بر باندې ودرول دا باندې در باندې دروم اخدا مجلس مکه الله تعالی دې رجبه دوه آیات دې ذکر په دې باندې سوچ وکم هریانس الله تعالی د ګناه په مقابله کې وایي زه د هر خوا دروازه د رزق در خلاصوم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا اطمأنوا ينادوا اليه ويشكل تظاهري خوشاله سي اخذناهم بغته اچانک ټاکر کوم پرېدو خدونه دا خو به زما قانونوم دی چې ډېر خوشاله معمولی پریشانی ډېر بدل کېږي خو اچانک ټاکر کوم پرېدم دینه اوس دا الله تعالی دا وایي چې لكن بل طرف تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء کتی تقوا اختیاروي بیا به د روحانیت د زندګۍ په نتیجه کې برکت دی د جسم ضرورت رزق ظاهري دی د روح نتیجه چې د روح رزق چې دی هغه برکت من السما دی هغه بیا درکوم هغه بیا مطمئن خدا دا الله تعالی وس
په نن دور کې چې ته کله د یو چا څه پوښتنه کوې چې یاره څه کوې جواب کوم ښه جواب کوي بیا څه کوې بزنس هم کوم ولې حالات نه دي برابر حالات ته ځان ته په خپله د خپل سهولت اسباب جوړ کړي د هغه مطابق د حالات برابروي د روحانیت مطابق حالات نه برابروي چې زما روح څومره خراب دی چې زه ګزاره قدر په روح باندې کار وکړم یعنی د روح رزق ذکر الله دی د جسم رزق ظاهري اسباب دي چې کوم دنیوي هر شی چې دی مزدوري ده بزنس دی او جاب دی او فلانا ده او دا امام ابن القيم رحمه الله له كسر عليه وله پریشان دغه الفاظ دي ابن القيم ورته لکه نه سوچ خلک دم را باندې وکړه دا ورته څه وایي ورڅونه چې دی په یوازې کې یې کړوالي کې ګناه کړی دی دغونه به دی الله تعالی د باندې پریشان ساتي د خلوت د ګناه څخه ځان په هر صورت بچاول پکار او امام ابن القيم رحمه الله فرمایي دا یو خبره هست چې دوی ګناه داسې دي دوی ګناه یو نه لمونځ یو د نظر پراخ استعمال کول نه محرم ته کتل یا غیر ضروري د ښځو ذکر کول تذکره کول په هر مجلس کې دا د سړي روح بالکل بربادوي دا د قسم خوري چې کم سړی د نظر کنټرول ونه کړي دی د تصور په عبادت کې د حلاوت نه کوي تصور اچھا دا یو ابن تیمیه دواړه د یو عقیده ده دا عقیده به تاسو ته سید نه ښکاره شي په ټول امت څخه خلاف د دې دوی عقیدې مشهورې دي یو عقیده مشهوره ده بله نه ده مشهوره امام تیمیه ابن قیم رحمه الله یو عقیده ده چې جهنم به خو ختم شي بس صرف جنت پاتې ده الله تعالی د رحمت ضد دی چې مستقل د جهنم موجود دی چې هر څوک دی خو بیا خلک سوال کوي چې د کافرانو خو په جهنم کې الله تعالی وایي د خالدین فیها ابدا نو دا د دې لکه په دنیا کې چې هغه عمر قید دی عمر قید خو مطلب دا دی چې په جیل کې به مري خو ورته به راوځي کله دا د انسان د فهم دپاره دی ودا دی بهرحال دا د یو بل وزارت په دې لګیږي چې وسعت رحمتي كل شيء ولبل آياتي الله تعالى سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز بجهنم كي وإن ربك فعال لما يريد دوی بديك فرق دي بار على غير زنازم دوام عقيدة دوی دادا چې انسان په اطاعت الهي کې د خبرې اساتي انسان په اطاعت الهي کې د الله پر فرمانبرداري په نتیجه کې په ژوند کې جنت محسوس نه کی دا د اخروی جنت لایق نه دی پوه شو په دغه چې انسان د خپل اعمال په نتیجه کې د الله تعالی د اطاعت فرمانبرداري په نتیجه کې د جنت محسوس نه کی خوشحالي محسوس نه کی نو د په آخرت کې د جنت لایق نه دی دی او استاد دواړه امام تیمیه په جیل کې دوی دون والسیو چې دوی لاس او پښه او ملا درې سره فریکچر لیکن دوی دواړه قسم خوري چې موږ په عبادت کې د دغه وهلو بعد چې کوم حلاوت محسوس کړی دي هغه موږ هیڅ وخت نه محسوس کړی قسم بإمام تيمية خوري وإما أنا أمزق وإما أنا أقتل وإما أنا أسجن وإما أنا أعذب يا بزر تكلي بمكي تاتاريان قتل كيا بمتسبو كي جيل بمكي يتمسران قسم بخوري فوالله العظيم إن الجنة في صدري جنة ما بسنك دي بما تنقل دي جنة سخما نسيست دای پریشان دي خانه خرابت چې حکومت د سره د پټنشن کې ما څه مسله زه خو د الله تعالی سره وسم جنت معصوم خوشاله مطمئن سټیسفاید ما د دې ډیپریشن بنیادی سبب دا دی یو خو
د امام ابن قیم وایي دا حزن نه دی، حزن یا هم دا یو داسې خطرناک شی دی. دی وایي دا سړی پر ډېر خطرناکو عقایدو باندې پر فکري هغه باندې خواهش غالب شي. دوی په پریشانی کې هر خواهش ته خلک ویلکم وایي. انسان چې پریشان شي بیا معمولي خوشحالي هغه له منډه وي. دا ګناه په دا وجه کوي چې دی انتهایی برباد دی. ابن قیم رحمه الله فرمایي په آخر کې دی دونه د روحاني بیماري چې کله دی د بدمزاجۍ شکار شي وایي په آخر کې دونه چې دی دا ګناه کوي ژاړي، زړه نه غواړي، عادت یې دومره خطرناک شي. دی د خپلې پریشانۍ څخه ګناه راکړلی دی او ګناه یې پرېږدي نه. دا یو خطرناک شی دی. بنیادی سبب دوی دا لیکلی دی چې کله په معاشره کې معذرت سره بېحیایي او سیکچولیزم غالب شي، د دې په نتیجه کې خامخا معاشرتي ډپریشن راځي او بیا دغه په نتیجه کې چې سړی ډېر سپرلیټیو ډګري ته لاړ شي هغه بیا ایتیزم شکار شي. ایتیزم په دا شکار کېږي چې امام غزالي وایي دوه لاینه دي. یو لاین د پاور دی، مثلا یو لاین ته ولیکه هغه لاین د خواهش دی. نو دی وایي په د عمر سره سره خواهش زیاتېږي او پاور کمیږي. نو چې نتیجه دغه له لاړه چې خواهش 100% او پاور 0% دا مقابل شي، دا به یا د الله انکار کوي او یا به ځان وژني. دا دوه چاند دي، د دې بغیر تسکین نشي راکلی. ما په خپلو سترګو داسې کرپتیان بالکل د دنیا حساب خوستام نه والله که یو سکند هغه ژوند ته وغواړي لیدلی مې. اوس معاشره کې هر دویم دریم کس یو ځای هم نه چې راځي چې یو کس به تاله راشي وایي زه ډپریشن شکار یم، راځي چې یونیورسټي کې به سټوډنټان غریبان ته راشي ټینشن شکار. دا د زړه د سوی هم دي. یو بل شی در ښیم چلو ریکارډینګ خو به وي، خو به هر حال هغه وخت چې کله په معاشره کې مذهب پرستي غالبه شي، چې کله مذهب پرستي غالبه شي په عام معاشره کې بېدیني عامېږي. تاسو به هم حیران شئ دا یو کومه خبره دا د بیسیک کاز اف ایتیزم کې یو کس ډېر زبردست خبره کړې د ایگزسټنس اف ریلیجیس فیکټر. وجه څه ده؟ مذهبي سړی چې پر کردار توجه نه وي، پر صورت توجه وي، ژیره ده او لنګوټه ده او فلانه ده او دا ده. د دې په مقابله کې چې کله د مذهبي سړي څخه بد کرداري راشي، ډاوټ راځي په مذهب کې. چې کله ډاوټ رالي د ډاوټ په نتیجه کې خامخا د بلې نظریې لځي، یا ایتیزم سو یا لیبرالیزم سو یا سیکولریزم سو، خو دا نوم پر ځان نه پرېږدي زه ریلیجیس سره یم. او نن سبا زما د خپل ذاتي ریسرچ مطابق تقریبا دا فیکټر چې دی دا تقریبا 50% دی په ځوان کې. بهرحال اوس خبره ده دوه شیان دي، یو د دینداري یو د مذهب پرستي. دینداري هغه شی ته وایي چې کله بنیادی انسان کې کردار غالب وي، ظاهر پرستی کوي کني، او مذهب پرستی دې ته وایي چې د ظاهري صورت د مذهب مطابق کې کردار د لامذهبیت مطابق. او په نن دور کې نمونه بنولې خو به هر حال ځوانان چې یو خوا ته تللي دي پر هغه د زړه د سوی دي، هغه د فتوا نه دي چې ته کافر کړي. مذهبي سړی فتوا لګوي، دیندار سړی اصلاح کوي. دا فرق. چې کله ډاوټ راشي، ډاوټ په دنیا کې واحد شی دی چې هغه هر شی هر فکر خرابوي. د دې د مومنټ د کامیابۍ لپاره اول شی ډاوټ او پروپاګاندا، دا دوه شی.
زبطه مثل بوزم تركيا ودي بوزم سرب نيجيريا نبي مثلا كبري وداي نبي ما كبي شو سر كرينا الله بدريات أول فرصة سيشن أو زبط هذا دير زاهري ناس ركشينهم جامعة تبجيرا ولونغوتا وكرتا وفلانا ودا ترى ودا طول بي يكشين سبس ركشيني مطلب دادش والله أقدر تواي مجتبع ويش كلا ولا أرسل دنيا مجلس بشمس أخرى بيدا الله مجلس ببالكل بردبوج الله أكبر جدي واورد قصدن جماعة مز إتس اهتمام بني نشبيه الله سريع اهتمام يوم سبب ماذا برستيسو يوم سبب أعمالك ده بد نظرية ده نظر غلط استعمال سي ده خطرناك شيء ده تتي معمولي نظر مغوري دي بردي بانديز ما يتشال سبيا ارتكل ورتما يرسل بيبر تداستا رابند بيا بوليجيمي وبوليندري وفلسفية of sex وفلسفية of family life وفلانا بردا باندي تتسباسونا بإسلامك لكن قانون بوزيشن باندي متداو تسم مسألة يعني مثلا واستدار شيء نتجاوز دار على مثال شيء إنسان ده اطمئنان ده إنسان ده روح بالجسم بالتكليف راولي نروح بيا خوشحال روانت كده الجسم سهولات أو ده خواهش مطابق روح دي برباد روانت بعض أوقات يشاور على ملاوي بعض أوقات روح دوم غالب سي شاغد الجسم كيفية ختم سي ده الفازي مثلا أغلي كده جداسي أولياءهم ستاج ببنجوز كارا ودورين دخولين تندي ختمة ده والإنسان كفترة خوف أو بمنه كده إنسان تندو ده دوار ختميش تجرير ما ينسي الوجه وتندي دي ختميش يكم زريكيش أو تجرير ويرجع ما ينسي ده كيفيات متاثر كيش إنساني كيفيات ده جسم كيفيات نديت دي بقى ينمر كي بساطات شو مطلب إنسان بان روح دير غالب ده بسط بكيفيتك شو بشروع كي ستارت كي ده قبض بكيفيتك ده اطمئنان بأول درجة كده وس شدها أسباب ده وقت سهم ده وس ننسبانه ده ننسبه سرب ده فيشن سودا ليبراليزم وسيكولاريزم وفلانيزم المنقذ من الضلال ده إمام غزالي والكتاب ده دير زبردست كتاب ده ما قال يا ما خدت سنسيشن شو ركالي بمي from the darkness to the lightness ده سينون ركالي دي خبارة دير زبردست هذا عربي كده بس أغدا لكي كم إنسان كافر دي الفاظي كي ويسنجدا كافر هم فري سكس جوانا تري أغبا مطمئن ده سكس يوم نتيجة تليري مطمئن به كم سري أزادي تزر ورا كلمة ويا وذكر كيو سؤال من بداية كده اطمئنان نسيب دم البنياديو بلاد أو ننسبات تقريبا دا بريكتس دا يودار غلي دا چیز دا یو بنیادی سبب کېدای شي بل دا کوم خوشحالي یا اطمینان د دې یو مثال ما تاسو درکوم چې یو انسان خوشاله بل انسان مطمئن ظاهري خوشحالي او باطني خوشحالي ظاهري خوشحالي کې ظاهري اساني باطني تکلیف په اطمینان کې چې د ظاهري تکلیف باطن spiritual life کې خوشحالي spirit and that low or the خوشحالي دا یو abstract دا څه داسې دغه نه دي یعنی feelings یعنی feeling could not be expressed مطلب دا احساسات خدا احساسات په احساسات باندې راځي دا احساسات یعنی abstract علاج abstract دی دا abstract علاج کارپس نه دی د کارپس علاج کارپس دی د abstract علاج abstract دلته الله تعالی بیا دا وایي نو زما په ذکر کې په تلاوت کې په دا خوشحالي ده دي خوشحالي سه مراد د spiritual life مطمئني او سړی د جرايمو د هر شي څه مطلب دی family life سره واخه به هر څه پر بیا خوشاله ده ژوند تیری دي مثال لکه مثلا یو دوی شي دي مثلا بیا اولاد او د اولاد والا نو چې دا څه پرتنه وکي چې ظاهري سہولت پر چا ډیر دي ظاهري
چې اولاد یې نه پراغه ډېر نه د جس نه د بچي تکلیف ستا نه د تربیت تکلیف ستا نه د خوب تکلیف ستا نه د خرچې تکلیف ستا یو تکلیف نشته لیکن سیټسفاید نه ده دا ریلیکس ده او کوم چې بله طرف ته کوم ښځه ده هغه سیټسفاید ده سره د دا ډېرو تکلیفو هغه ریلیکس نه ده سیټسفاید ده هغه وایي هر پریشاني دي لیکن پر ما دي باطني زړه مې خوشحاله ده انسان چې د الله تعالی سره انسان یې الله تعالی دا زړه ور مطمئن کوي زړه یې خوشحالي یعنې مثلا از دې ته هم زم دا خندا چې ده د خوشحالي دا مطلب دا دی سره خوشحال دی مطمئن دی خندا خو ځکه ستا د پلار په جنازه کې وتخنوم هم بخاندي مثلا نو دا مطلب دا دی چې ته ډېر مطمئن یې مطلب دا دی چې اطمینان ته خندا سره ډېر خلک به بالکل خبر هم نه کوي ډېر زیات به خوشحالي یعنی دا خلک دا اولیاء او دا طاهریان دي چې مطلب دا خلک اوس څنګه یار هغه د الله تعالی سره د شپې سجده لګولې ده بس ختم هغه دومره مطمئن دي سیټسفاید چې هغه سبا د سهار د ګپ ضرورت یې نشته په امام غزالي لیکي یو دا سړی چې آزاد ژوند تېروي یو چې فضول خرچ وي فضول ډوډۍ یعنې فضول چې څه ورځي بس د لاسې باس مطلب سخاوت نه مو نه پر یادېږي هسې فضول یاران دوستان دا وي دا اصل کې د ټینشن او ډپریشن علامت دا سړی څه ورکه ده دا سړی اوس چې کله پر برابر سي پر خوشحالي باندې نسته خوشحالي نسته دی اوس دا غواړي چې په دې کې وي بیا هغه ورکه په دې کې وي بیا هغه ورکه په دې کې وي یعنې سړی چې وږی نو چې هر قسم عطربوي کې نو مطلب په دې خو ستا لوږه نه ختمېږي هر څو قیمتي شی بیک ستا چې کوم شی ضرورت چې هغه له نه یې رسېدلی د راوخته ستا اطمینان نو الله تعالی دې موږ ته د روحاني زندګۍ د استعمال او د ډپریشن څخه د نجات الله تعالی موږ ته پناه راکړي او مسله دا ده چې کله انسان خواهشات ډیر سي صلاحیت کم سي خامخا پریشانی راځي دا تقدیر زموږ دپاره یو بنیادي هغه اطمینان ذریعه ده چې دا تقدیر و موږ ته د هرې خوشحالۍ نتیجه بس راوړي چې یاره بس نور نسته څه مسله نه ده بې فکره سه الله تعالی لیکل دي بس ختم ته چې الله تعالی ته نسبت وکړې نو ستا خو کسره هر څه مطلب دا وي چې ستا کسه پریشاني نشته پریشاني خو هغه وخت ده چې کله ته ځان ته دا ورته وایې یعنې مثلا که په مصنوعي ژوند کې دا یو خبر راځي نبي صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې ته دا ځان ډېر پر تکلف ساتئ د سهولت ځان ما عادت کوي ولې نبي صلی الله علیه وسلم اخشوشن فإن نعمة لا تدوم ژوند د تکلیف سره تېروئ مشارکه در چار څو سهولت لري د سهولت استعمال مه کوئ ډېر ولې دا نعمت همیشه نه وي په سبا پیسې نه وي بیا به د ایسي موټر نه وي بیا به ته پریشان غیر ضروري فضول او پریشاني وجه هم نه ده دا نمبر یک دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی حدیث قدسی دی چې الله تعالی فرمایي زه د بنده د ګمان مطابق چلیږم انا عند ظن عبدي بي ته چې د ګمان مطابق الله تعالی چلیږي چې ستا ګمان څنګه وي هغه به الله تعالی در پېښوي چې کوم ګمان دی د ځان مبارک نو سبا راسه هر کس چې دی مطلب اوس په ظاهري کې مطلب د وسوسې شکار دی دا به زما دپاره ټیک نه هغه د رښتیا ټیک نه دا به زما دپاره افادیت نه هغه د رښتیا و ته فایده نه کوي لیکن چې لږ د توکل او د تقدیر او خواته نسبت وسي الله رب العزت بیا ډېر په ژوند کې پر سهولت هم ساتي خوشحاله وي او د اطمینان ژوند هم وي نو د ډپریشن یو بنیادي یو خبره درته کوم ما له کنيزم اندستري مكسره لي بلکې زه ورغلی مې وخت بس په ایتیاس باندې مشهور و چې دا ډېر غټ ایتیاس و فلانه دی یو دوه مرګري چې ورله هغه ته معلومات تاسو د الله تعالی سره څه مسله ده یعنې مثلا نسته هغه ما ته خو نه لګېږي ما یار دی بوک خبره به سره که نو زه به هم د دې غمه خلاص ما داسې ضرورت دی چې زه ونم یار یعنې چې شی نسته ما ته ضرورت دی چې ونم خامخا به ونم چې نسته نو خلاص کښېنم د وی ټیک مال دا خبره اول به د وجود سورخ چې وجود چشته وي د وجود تعریف بعد بیا د موجود تعریف کوو چې دا موجود دی کنه د موجود تعریف بعد بیا الله تعالی له چې هغه ستکنه خیر په دې باندې ډېر خبرې وشوې امام غزالي چې کوم او مسره قبل مسره وکړو په اخر کې خبر ورته ما لري ځنه خبر نه کوم خبره اس مالته دا څه در پیښ سوچ الله تعالی نست ستم معذرت مخه مسعود دا پښتنو کمالي ورځ په زندګۍ کې بد اخلاقی کړې ده ولو
ما اول ستا که اوریجنل دلیل نشته تا چې دا نه وایي کړی بیا ما سره دلیل وایه چې ستا دا کار نه وایي کړی بیا دلیل مثبت امام غزالي لیکل دي چې چا د دې کار سره کار هغه سره بحث مه کوي هغه د خپل خواهش لپاره چې د الله تعالی سره نه لګېږي الله اکبر واورې د نفرت پیدا شي هغه اصل د دې شیانو سره ضد ولې الله تعالی په قرآن مجید کې افرأیت من اتخذ الهه هواه اله الله تعالی دا نفس د خواهش خدای ګڼلی دی چې دا غالب چې د خدای درجه لري هغه اطاعت دی کوي نو دې پر بنیاد باندې اخر کې ما خبر ورته وکړه دا باندې ختموم ما ولې اخري خبره بس دا ختموم ما ورته ما ولې بس یو خبره ته کوم جواب راکړي رښتیا ورته ولوه ما پریشان کنه سټیشن کې کنه به دا راوښنو څه کس بحث نه کوم ولیم ما د الله تعالی وجود علامت کدا شی موجود نه وي ډیپریشن وي ما سچ علم اسلام آباد کې نه سره موټر سایکل چلای نو ډیپریشن خو ټینشن خو وي چې زه مننه نشم قانون موجود دی هغه تا ته د موجود د شی د وجود د ټینشن دا هغه به علم ته په کلاس پلاو په پښین کې موټر سایکل زغلو یو ټینشن نو شی موجود نه دی نو دا ټینشن په خپل د موجود شی علامت دی چې دا شی ستچ ته پریشان کړي ولې پریشان یار مثلا زه ما دا ګلاس مات زه نست ګلاس د ګلاس چې نست نو نست ختم شو نو چې شی یې ته انکار وکې او ستاسو د غسر ضرورت مې مخامخ ته پریشانه ته په ډیپریشن شکارې ته په پریشانی او د ټینشن شکارې ستاسو ژوند کې و هیڅ وخت دا نه راځي سټیسفیکشن اطمینان باندې راځي په اخر خو اوس دی د کوېسچن انسر سیشن ستا مجلس دا وکړي چې هغه یو رقم یا موږ په سپریټ باندې گروث کوو خپل یا خپل باډي باندې گروث کوو اسټرګل شروع وي ته دغه د باډي سټرګلز موږ ولیدل د باندې ظاهري سټرګلز موږ ولیدل یا کنه دي د ډیر ښکاله کیږي کوي نو هغه د سپریټ د پاره سټرګلز کتلج نشاندهي کې چې هغه مطلب هغه څه تر زمانه امام ابن القیم یو دوه جملې د بدايات ساته ابن القیم صدا پښتنه وسو چې څنګه خوشاله ژوندۍ راکړه دوه شان یو په هفته کې یو تهجد منځ پوه یو د ښځو د ښایست تذکیره مه کوه دا الفاظ دي قیام اللیل وعدم التذکره بجمال النسوه چې دا کله پر تا غالب سو مثلا ته یو هفته لس ورځې پریکټس وکړه یا یو دوه هفتې میاشته د هغه بعد بیا بنیادي شی چې دی هغه د صحیح ملګري انتخاب دی داسې نشي کېدای چې ستا ملګري کمپنۍ انتهایي الټه او ته دا وایي زه په دې کې زه ښه کیفیت محسوس کوم سوال نه پیدا کېږي امام غزالي وایي اتخاذ الاصدقاء ملګري جوړول دا ستا په اختیار کې دي خو د هغه د اثره بچ کېدل دا ستا په اختیار کې نه دي نو هغه ستا خپل اختیار دی دغه اختیار که ته په عملي زندګي کې د تهجد په صورت کې او چې کوم مشهور احکام او د ښځو د ښایست تذکیرې غیر ضروري نه نو په خپل الله تعالی په روحانیت په عمل غالب کوي دغه بد خپل شوق او اذکار او منځ او هغه ته جوړیږي عبدالرحمن صاحب تاسو ذکر وکړئ تاول د ډیپریشن چې دی د روح بیماری ده کنه د جسم بیماری نه ده نو د روح بیماری چې د ابستریکټ دی د ډیپریشن یو ابستریکټ شی دی د دې سولوشن هم په ابستریکټس کې دی دغه لپاره مطلب عبادت تو د الله ذکر او د شان هغه حل دی ما ډیر مذهبي خلک لري چې هغه عبادت هم کوي د روحانيات سره هم ټچي خو دغه باوجود د دې نه جوړی شکاري ستا په خیال دا څه وجه ده زما په خیال دا مذهب پرست مذهبي دي دا دیندار نشي کوي دا د الله تعالی سره په دوه احکام دي یو د الله تعالی د منلو احکام دي چې مثلا دا کار وکړه دا مذهب پرست کوي یو د الله تعالی د نه کولو احکام دي چې دا کارونه مکو چې په کې دوه متاثر سي د روحانيت سره ورسي نو مذهب پرست په ظاهر دی ما به شروع کې خبره وکړه ما مذهب پرست ته وایي چې د روحانيت په حقیقت کې نه روحانيت دی صرف د اظهار د خلقو د لپاره روحانيت او هغه مذهب پرست دیندار نه یو دیندار یو پرسنت یو سنگل 1% دغه ډیپریس نشته دا هغه خلک دي چې په ظاهر ژبه پرې شو مثلا زموږ په علاقه کې چې دا ولا ګوره دغه بعدو په روحانيت کې
یا فراد یا مثلا نن سبا یا تجارتي مسایل کې درواغ یا معاشره کې صله رحمي یا کوم چې ګناه دي پکې مبتلا دي صرف ظاهري لمونځ د مذهب پرستی په بنیاد کې دا د معاشره د لپاره ورکاوښت دا یو ذریعہ د داوس شو ستا منشن ک دا مذهب پرست چې دي د هغه سیکولر د لپاره باقاعده دلیل دی چې هر مذهب یو معنا نه لري. سر ما سوال دا چې کوم موږ ریلیجیس پوینټ اف ویو موږ ته وګورو د سولوشن په الحمدلله لستا دا نان بلیورز به دوی څنګه سټیسفای کوي چې بای دا ډیپریشن شکار کوم خلک دي په نان بلیورز نان مسلمز دا غو د پاره سولوشن چې د ډیپریشن دا کوم سولوشن دی ورشي یو خبره دا بنیادی یو خبره سته چې د نان بلیورز لپاره د سټیسفیکشن شي نشته دا یو خبره ده د لپاره دوه نان بلیورز یو هغه نان بلیورز چې هغه ایتیست چې هغه په دلیل باندې الله پرېښی دی د خواهش په دلیل په عقلي دلیل نه د خواهش په دلیل مشکل د چې هغه سټیسفاید هغه به سټیسفیکشن په نشه راولي په غټه نشه په دا وجه چې دی کله معمولي ډپریسي د غټه نشې دی معمولي ډپریسي د سیکشوال لایف دی معمولي ډپریسي د یو بل کوي د دې مطلب دا دی بداجه امام غزالی لیکي چې څونه په علاقه کې نشه عامر چې څونه نشه وړیر دونه ډپریشن دا مطلب دا چې سړی مثلا سګریټ کې معنا ده د سګریټ مطابق ډپریس سړی نسوار کې د نسوار مطابق ډپریس یو سړی د لږ ورسي په غټ خواته نو مثلا ادي شي بل سګریټ ورته وای نو هغه مطابق چې هغه به ټنشن به شي لړ ورسي دا به نو ټنشن نن سبا آیستي او به بل دنیا ده اوس مثلا یو خبر راځي استای خو حکم بعد کې دا اوس دا آیس استاد داس نشس و چې خلک نه غواړي خو کپادت سبب کوي ان قتل د آیس په نتیجه کې یقیني دي ته هر کس فرادش کار ته هر کس خپل د خپل ځان قاتل ښکاره کیږي یعنی دای په دونه هاي ټنشن کې و چې د ځان سکون راوستي د په د خپل به سکونی نه دي خبر دونه به سکون بل وزن نو د نن بلیورز لپاره بل هغه چې په دلیل باندې دي لکه مثلا کریسچن دي جوزي چې هغه مطلب مذهبي دلایل مشارکت لري کله په خپل کتاب باندې عمل نه کوي نو دوی هم ډیپریشن شکار کله په خپل کتاب باندې د خپل کتاب مطلب دا چې پاکي دوی چینجینګ کړی دي دا هغه چینجینګ بعد خو مذهب پاتې نو د خپل خواهش مطابق کتاب دی په خواهش مطابق سټیسفیکشن بالکل سوال پیدا کړي او ها ریلیکس لایف تیوري هغه امام غزالی کې وایي ګور په نکاح کې سټیسفیکشن دی په زنا او بدکاری کې ریلیکسیشن دی په قتل کې ریلیکسیشن دی په جهاد هم قتل دی خو په سټیسفیکشن دی په سود کې ریلیکسیشن دی او په تجارت کې چې دغه سټیسفیکشن دی دا ټول هر ګناه بل متبادل لري چې په سټیسفیکشن ریلیکسیشن دواړه سره نو چې کله سره د یو دایره سوزي نو هغه دایره چې د مطابق به خپل د خدا د دې ظاهري اسباب دي په ټول یورپ امریکا کې یو قسم سټیسفاید نشته الا کس چې د بدکاری ډیر ځان کتلی هغه ظاهري تور الله تعالی دغه جزا ورکړي چې په دنیا کې دی سټیسفاید ووسیر او کوم یو بچ دی پاره خبر خو په ډیپریشن باندې شروع او د ډیپریشن چې کوم متاثرین دي پاره کې او دا دی چې سړی دا سټیج ته ورسیږي چې هغه مثال د ډیپریشن چې کوم افیکټس دي انساني صحت باندې نو انسان یو داسې سټیج ته ورسیږي هغه سوسایډل تھاټس د راځي بیا داسې موډل دي چې خلک سوسایډز کمیټ کوي نو په داسې حالت کې چونکه موږ دا ویل چې یو سړی ناجوړی نو اوس په ناجوړی کې لکه یو سړی موږ دا وایو چې دغه عقل کار نه کوي ذهن کار نه کوي په هغه صورت کې دا سړی مکلف نه دی نو ډیپریشن د اثرات د وجې یو سړی داسې سټیج ته ورسیږي چې د ذهن معاف سي نو آیا په دا صورت کې دا سړی که سوسایډ کمیټ کی نو دا سړی د ګناه چې د سوسایډ کم ګناه ده هغه په د باندې اطلاق کیږي که نه کیږي سر دا ډېره زبردست خبره ده دا سوسایډ داسې دی لکه د جهاز زه دې ته کله وایم منظوم د انسان چې ګناه ته رسېږي دا دی لکه جهاز دا جهاز په لینډینګ ټایم کې یا دی متا چې پر ګراوند باندې دا مین ولي پورته کېدل یې مین ولي
چې هلته ورسېږي خپل مدار ته 10,000 فوټه یا 12,000 فوټ هلته بیا دی اټو شي بیا پایلوټ خپل یا چای کوي یو چا سره ناست وي یو ګپه کوي جهاز پر خپل ترتیب روان دی بیا که چیرې ایله سو د شروع یې د مینول اساسوي دی دا هغه وخت دی مکلف نه دی چې دی د شروع څخه عقل نه لري علما دا لیکي فقها ټول پر دا اتفاق دی که لیوني سړي ځان مړ کړ دی مکلف نه دی ول دی د شروع څخه مکلف نه دی که یو سړي ځان په خپله لیونی کړی دا لیونتوب ګناه راسته چې د ځان لیونی کړی هغه له بعد خبر د ځان مړ کړي خدای باندې ځان په چیز لیونی کړي دا لا ویل ته خو سم سړی اول به دا سزا ورکړي بیا به بله سزا ورکړي ډاکټر صاحب زما سوال دا دی چې کوم ټایم موږ په معاشره کې د انسانانو سره ګرده په یو د بل انټر کنیکټډ موږ په معاملاتو کې یا په روزمره زندگی کې یا په نورو داسې شیانو کې چې موږ انټر کنیکټډ یو حتی کچیر یو انسان دا ولاړ شي هغه در خپل حد په خپل معاملاتو کې ډېر اکورډینګ ټو کوم اسلام رولز اینڈ ریګولیشن چې دغه مطابق سي خو دغه باوجود په معاشره کې یو څه داسې فیکټرز او یو څه داسې خلک سته چې هغه ستا معاملات چې دی هغه ځای ته نه پرېږدي چې کوم مطلب ته غواړي نو بیا د انسان چې دی د ډپریشن شکار کیږي اوس یو انسان له څنګه داسې پکار ده چې د دې شانو څخه ځان وساتي او خپل کم ډپریشن چې دی هغه در یو حد چې دی هغه د ختم کړي د دې نیگیټیو خلکو سره یا هغه ستا پیسې خوري یا هغه ستا په مسایتوب کې دی یا هغه تاسو میریټ چې دی هغه په مال کې ډېر داسې فیکټرز ته چې مطلب هغه لا محدود دي یو انسان له داسې څنګه پکار دی چې هغه د اگر د شان ختم کړي او خپل ځین چې دی هغه د ډپریشن بغیر چې دی ژوندۍ دغه کړي وخت د اساس سوال پر یو خبر راځي ډاکټر اسد زمان صاحب دی ډېر مشهور اکونومیست دی په بلکې ورلډ لیول باندې دی نو دا یونیورسټي کې لیکچر وو په د الله تعالی سره سړی څنګه تعلق وساتي پوه شو نو دی امریکا کې ټول عمر پاتې شوی نو بیا دلته راغلی 4 میاشتې ولګولې نو بیا ته زموږ یونیورسټي د اکنامک ډي جي بیا د پاید یونیورسټي وي سي پاتې شو بیا د IMF ممبر هم پاتې شو نو داسې کس دی چې په ظاهر ورته وګورې ته به دا وایې چې دا کس کور ته چوکیدار هم ونه لګوي دومره دا کس دی بالکل فنا فی الله کس دی نو دوی ډېره زبردست خبره وکړه دا ستا کوسچن پر هغه یو کوسچن چا پر وکړي ډول بس هر څه د الله تعالی سره دی بس تاسو صرف دا ډګري بس بیخي د دنیا په نیت مه کوئ کوئ خو یې اسیم کوئ هغه اټو دغه خامخا نه ځي د ډګري سره یعنی ته چې سفر کوې نو خامخا به کور ته رسېږي شاته خو نه ځي خو یې روان یې مطلب ضروري نه دی چې ته اوس پاتې ته چې اوس د تعلیمي سفر کې خامخا به شي ته راځي دا خو نه ضروري نه دی خو دا نیت د الله د رسول د دین د خدمت وکړي اوس خبره نو یو کس دا کوسچن وکړي دا چې موږ دا نه وکړو موږ به ژوند څنګه تېرو نو دا ګوره ژوند چې دی د الله رسول طریقه دا وه که چیرې ډېر کمزوري په فقر کې ډېر زیات وي نو د ماښام د لمانځه بعد سوره واقع دا د فقر ضد دی سهار د لمانځه بعد سوره یاسین د اشراق پورې ناسته په مسجد کې دا خو نه کسان نه کوي که نه به یونیورسټیان په مټ لمونځ وي سهار د لمانځه بعد بیا د اشراق پورې ناسته په ذکر کې په تلاوت کې په یاسین کې او دا لا اله الا الله زر واره ویل بل سر واره بل دا هم کوله چې مطلب په دې کې خبر دا ده چې موږ د خپل وسه پر مکلف دې ته چې دا کم د دنیا د وجې تعالی کم دا ډپریشن نه دی دا ته سیډنس ووایه ستا سره څوک فراډ کوي ستا پیسې وویلې تا سره کاروباري نقصان اوس ستا بچی وفات شو اکسیډنټ وشو ګاډۍ ولاړه مال ونیول شو بله مسله شو یعنې دغه مسلې چې راځي تا سره خلک په ښه نیت کې نه دي پړوزه ښه نه دی دا ډپریشن نه وي په ډپریشن کې صبر نه دی راغلی صبر راغلی په سیډنس کې چې ته ظاهري پریشاني په تا نه ته صبر کوه ډپریشن خو به ځان ته پرېږدې نه په دا وجه امام غزالي لیکي پر یو ولي پر یو نبي په دنیا کې پر دې ټینشن یو سکند نه دی راغلی یو سکند حتی یو خبر راځو امام غزالي امام ابن قیم کتاب لیکلی د نبي صلی الله علیه وسلم په اړه ابکاء النبي نبي ژړول نبي الله تعالی مستقل ژړولی دی رسول الله مثلا بیا پلار پیدایش په قبایلو کې دا ډېر خطرناک موضوع دی نبی صلی الله علیه وسلم بیا پلارو ښځو ورور جنجال به کوي زه وړم بل غریب دی بس وړم نه بل ویوړي حلیمې ویوړي نو دا پریشانی نه ده ظاهري پریشانی خبره ده کوم مور په شپږم کال پر لارې په صحرا کې ورمړه کې دا پریشانی نه ده دوی ورونه په یو ورځ ورته لاک ته پر ځان قیاسه پر خپل خور پر خپل کور قیاسه دا خبره درته کوم دوی ورونه په یو ورځ طلاق
په قبایلو کې در طلاق غټه پریشانی به ظاهري نشته. نبی صلی الله علیه وسلم د دشمن پر وړي د دوست پر وړي نو د يهوديانو مقروض ظاهري پریشانی ګوره کنه دا حزن دی ظاهري پریشانی دی سید نشته سید دی رسول الله بالکل دی دا رااله کله ور پریشه د مکې څخه په واخسته خپل تربورونه د قتل ارادي برابر کې جنگ وکړي زخمی هم کړ پریشانی ده کنه او سامخه پر خپل محبوب زوجه باندې د بدکاری تهمت ولګي د دې غټ پریشانی ست پکور شه زوی ورمړ کی او درنګ د په مدینه کې منافقین ورته پیدا کړ ان مستقل سار ما شام دوه مخ خلک ورته مخامخ کړي فرادیان په مسجد کې وسره ولاړ فرادیان د پړوس خیال مساته د خیال مساته ټول په دوا کو تاثیر نش لیکن د دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د شی تنازع پرتنوس کیف کان علی رسول کیف کان رسول الله د جواب څور کی کان یبتسم د به مشه خندرو یو مشاله بدیر ولې د روح ډیپریشن نو ترنګ ټول اولیاء راوخه ټول انبیاء راوخه ټول علما راوخه ټول د الله سره قریب خلک راوخه ټول درنګ ظاهري پریشانی چې تاسو څومره تصور دی پراغوره او بیا خدای تعالی وعدم ده حدیث دی چې څونه ماته نږدې کېږي زه به د ظاهري پریشان کوم چې څونه را نږدې کېږي اول نبیان دي بیا اولیاء دي بیا تابعین دا ټول دا حدیث دی چې څونه الله تعالی ماته نږدې کېږي پریشانی ظاهري دی باندې راولم معنا دا ده چې د بل خوا به خوشاله به هم د هاي توفیق د صبر به هم درکوم نور تغم کو او په دا جوړ مالک چې رزق صرف ظاهري نه دی رزق تهجد دی رزق تقوا دی رزق صبر دی رزق نیک اولاد دی رزق نیک شزه ده او رزق د والدین فرمانبرداري ده رزق مطلب دا ټول راځي نو په د ظاهري پریشانی صبر راغلی دی او د صبر به دوه رکعات نفل الله ته حواله کول سر انسان څنګه د دوه مختلف انټیټیز مجموعه ده چې مطلب بیسیکلی روح او جسم دي د جسم تعلق د عالم ناسوت سره دی او د روح د یو علوي د عالم سره دی نو لکه څنګه تعلق چې د جسم د دنیا سره دی دا غرنګ تعلق مش د روح د خپل د حقيقي عالم سره څنګه جوړوي سو دا پروسیجر څنګه دي سر د روح تعلق د خپل حقيقي عالم سره د الله تعالی سره د کوم عالم سره غلي دي مطلب علوي عالم دوی مترادف جمله ده چې الله تعالی سره جنرال د روح ترقی په ظاهري اسباب کې ما وختم دا درته ویل چې په ظاهري اسباب کې به انسان د بهایي سوچ فکر عمل درس له سبب ځان ساتي کله دا غواړي چې ډیر قوي کله دا غواړي چې ډیر روح قوي کوم دویمه خبره ده چې دای به د ژوند د لمانځه سره آغاز کوي د 5 وخت المون د جماعت سره په عقیده د جماعت نور شیطان به درته چې تاسو خرجه نه ستاسو جمله بل به درته چې ته کوم پارټي سره ته جمله کولاله کوم لا بل به دا هر څه اګنور صرف او صرف خپل رب ته د خدای مطابق سلوټ په شت توجه شت توجه مطلب دا چې صرف فرض وکم کافي صرف فرض وکي په توجه باندې دا در هغه سنت سره المنځ ډیر شدي چې د سنت سره او بسمه ځان خلاصول د الله تعالی سره د سلوټ په نیت باندې د سره د سهار آغاز کوم او دا تجربه د یو خبره ده کوم په روح کې ما ابن قیم د خبره کړ چې کوم سړی د نظر حفاظت کې بینګ مسلم سوال پیدا کیږي حدیث یجدو حلاوه الايمان حدیث چې دای په د ایمان حلاوت خاصه کې نو د ایمان حلاوت په خپل روح دی دا ان روح ابسترکټ د عبادت کې راځي یعنی انسان خو د عبدیت په ظاهر کیفیت کې د عبد دی په د احکام کې عبدیت کې یعنی انسان خو اول عبدیت دی د عبدیت بعد چې کردار غالب سو چې په بل چا نافذي د خلافت سو نو د الله تعالی خلیفہ بځان آغاز د سلوټ سکی او په روحاني ګناهو کې بهایي ګناه چې کوم مرتکب انسان جوړي دا ډېر خطرناک ده اته در قتل تر هر مردار ګناه مطلب سخت په روح باندې خطرناک اثر دی لکه د بیماریان اوس کینسر بیماری د نورم بیماریان د نور بیماریان علاج د داسې وګڼه لکه قطر مثلا او سود او فلان توبه ممکن خو د دې بیماری دا ده چې دلته خواهش او معصیت سره یو ځای سي
دا چې یو ځای خواهش غالبېږي د توبې توفیق کم نصیب کېږي په دغه علماء کې چې ډېر کم ځانیانو ته د توبې توفیق ملاو شوی دی امام ابن قیم تیمیه په دور کې چې دا اندازه تاتاریانو په دور کې قتل هم ډېر زیات د بېحیایي هم ډېر زیات حتی بعض مورخین لیکي چې د هر مسجد سره به سامخه یا لس نجونې ورخوند دا به له غړو پراته وو دا بدکاري به یې کوله چې د علما مسجد ته راځي چې دې نظرونه مردار او ډېر پساو شو لیکن ابن تیمیه واده هم نه وکړي ورځه به هم روح غالبوم انشاءالله دا عقیده هم دا ده چې په واده باندې روح بېحیایي سړی نه بچاوېږي سړی بچاوېږي په قیام اللیل په عدم تذکره بجمال النسوه دا غیر ضروري تذکره غیر ضروري بې ضرورته تعلق بې ضرورته فضل خرچي بې ضرورته یو ځان د خواهش استعمال ته وروستل دا ډېر خطرناک شي چې پر یو شي عمل په نوم دور کې اوس روح په خپله روان دی د بېحیایي څخه ځان د اسبابو څخه د بېحیایي د عمله څخه د بېحیایي د فکر څخه ځان وساتي سوال به پیدا کېږي چې دی د جنت نما زندګي محسوسه نه کړي روح په خپله غالب دی دغه بعد په خپله تا ته ذکر مونږ دا بیا ته څه شیان ستا په اختیار کې نه دي مینول شیان دغه دی بس په شروع کې سټارټ کې هغه بعد د دې درجې بعد بیا دویمه درجه چې ده هغه د عبادت د نوافلو ده خو هغه نوافل په شروع کې علما لیکي چې اول صفایي ده دغه بعد بیا انعام دی او یو خبر یاد ساتي چې د روح د بیماری سره جسم خامخا بیمار کېږي خو د جسم بیماری سره نه بیمار کېږي په نن سبا ته وګوره هر دویم کس شوګر بلډ پریشر کینسر اوس دا ضروري ده بعض اوقات ظاهري اسباب موجود دي خو ډېر اوقات د پریشاني چې ډپریشن چې های سي د معده د طاقت کار پرېږدي چې د معده طاقت کار پرېږدي دته هر خوراک زهر سي پر ده باندې بوج پر معده باندې نو دته شهد د امام ابن قیم لیکي چې پریشاني کې شهد هم زهر لګېږي په ډپریشن کې بیا چې د دنیا ډاکټر نه ولاړ سي تا ته به دوې ګولې درکړي یا به د خوب ګولې درکړي بیده به یا به د ناخوبۍ درکړي بېش به بل کار نشته ډاکټر صاحب زما یو سوال و د ماده پرستي په سلسله باندې په تیر یو دوه ډیکیډ کې د دې رجحان بې انتها زیات شوی دی د دې شاته اسباب او وجوهات څه دي نن څه یو یا ډیکیډ مخکې یا دوه ډیکیډ مخکې د دې دونه رجحان نو د دې رجحان ستا په سوچ باندې سوشل میډیا کېدلی سي زیات اکسس ګلوبلایزیشن کېدلی سي چش کېدلی سي دا خاص کار پروانیت باندې हो सकता है زیات اثر اچولی د دې بنیادی سبب چې دی دا کیپټالیزم دی په نظام کې چې کله په نظام کې کیپټالیزم په هر شي کې غالب نه و یعنی مثلا ستا فود کلچر ستا فیملی کلچر هر څه د کیپټالیزم نظر دی مثلا یو سړی پیسې ګټي دا سوچ نشته چې زه د رشتہ دار سره تعاون وکم د ما په لار یوسف سره خبر رااله ډاکټر اسد زمان صاحب خبره کوي وای نن سبا د الله په مقابله کې بل الله اکونومیکل سیستم دا سیستم ترجمانی کیپټالیزم کوي کیپټالیزم د سرمایه مینه روح ته اچي چې د کوم شي د بار سرمایه استعمالي دغه مینه باس مثلا کیپټالیست وای هاو ټو کلیکټ د منی څنګه جمع کوم کمیشن دی کرپشن دی سود دی څه دی پیسې جمع اسلام اور کوم سوشلیزم لږ مطلب د دې په مقابل کې دي دواړه هغه هاو ټو سپند د منی نو دا دواړه متضاد یو نظریې دي د هغه دوه نظریو تضاد ستا عمل د سپینډینګ دی د فکر روح چې څنګه خرج کوم او عمل دی د جمع کېدو دی نو خامخا به ډپریشن راځي ستا زړه دا غواړي چې په رشته دارانو مې ګار کړی فکر حدیثونه سهار ماښام دا درته ویل کېږي او په معاشره په مارکیټ کې دا د ورور څه شی جمع کوه د خدای بنده تا د کوم خور اخیسته نو خامخا به څه نه څه د ماده پرستي اثر دا د کیپټالیزم نظام او کیپټالیزم د سوشل میډیا بعد ډیر هاي څومره چې کوم چې بزنس دی
یا ای کامرس دی یا ای اکونومیک دی یا ای باندې راځي دا ټوټل چې دی دا د کیپټالیزم نتیجه ده. نه سر بیت کوین دی دا کیپټالیزم نتیجه نه ده. دا څه دی؟ فاست فود دی. یعنی په خوا به دا و چې یوه شوروا به وه، یو ګیلاس اوبه به وي، په ایټالیا کې به وړه که نوکر د پر راجم اوسو شپږ کسان به ماړه اوسو دغه یې به وه. اوس نو ته ولاړ شې تعظیم له یا KFC له ولاړ شې برګر اخلې، نو برګر خو یو شریک کېږي چې یو دانه واخلې چې یو ګوله ځمکې هغه ته نه څه ورکوئ شی ولاړ خو د شروع څه به ورته ته ورکوې. نو چې ته یو اخلې تقریبا په دا کوم چې ستا د فیملی د فود کلچر چې برابر دا فود کلچر په شریعت کې مثلا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر الطعام ما کثرت فيه الایادی، بهترین ډوډۍ هغه ده چې په کار کې لاسونه زیات دي، یعنې د کور والا ټول یو ځای ډوډۍ خوري و دا کې برکت هم دی، خرچه هم کمه ده. چوکسو او څونه چې انفرادیت ته سړی ځي، انفرادیت د کیپټالیزم نتیجه ده او انفرادیت خامخا پریشاني راولي، هغه ډیپریسډ. یعنی چاینا رقم ملک و چاینا رقم ملک چې هغه سوشلیست و مکمله کیپټالیست و. رشیا چې د بنیاد د نظریه کې شو دي ته مال یو دی تیوریان دي لکه کارل مارکس، هغه بدون مزیدار تیوري چې سوچ ورکړي ډېر خوند کوي چې دا مازی مارکیټ لراځي به دغه نو پریکټیکل نشي کېدای، امپاسیبل دی چې ته امپلای ان امپلیمنټیشن ګران دی، امپلیمنټ کېدای نشي. نو دا هغه پر بنیاد باندې د فکر او د پریکټیکل لایف چې کله کنټراډکشن راشي خامخا ډیپریشن دا هم یو وجه کېدای شي. نو بیا خلک بیا د سرمایه عبادت کوي چې د کوم شي لپاره د سرمایه په مذهب کې یا په دین کې یادي نو هغه متاثر شي. یعنی مثلا یو نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي را پریشان دی، یو عجبه خبر رايات نبی صلی الله علیه وسلم پریشان ول خو دستول و یو گیفت ورله واخويس وته پریشانی د گیفت څخه تعلق دي سره بل سړی را لې رسول الله د پریشان نبی صلی الله علیه وسلم ورته پلار خور ورو ولې یو شی ورله واخ گیفت کوي وجه دا چې رسول الله د کیفیت محسوس جسر یوازې د پیسو ډیر مین دي، نو دای چې د یو خبره خرچه وسی او دا د نن سبا هم یو د بیل ګیټس یو خبره مرته د هر ټولار سي هغه څه خبره ته کې د زیات تقسیم سو د بیل لور سي څه خبره وکي تقسیم سي د ریلیشن پیدا سو ریلیشن لر سو او دا سوشل سره ډیر ډیپریس نه نسبت چې سره ډیر زیات یوازې ایسولیشن شکار و دا په کرونا کې هغه سړی مړ چې ډیپریشن شکار، هغه سړی مړ چې ایسولیشن لایف یو، هغه سړی مړ چې د فاست فود عادت، هغه سړی مړ چې ځان ورته پات ښکار کوي. دا ټول د کیپټالیزم او د روحانیت د بربادي په نتیجه کې چې د ځان یو ارمان مېږي. دا اوس یو کال مخکې په امریکا کې یو کلب پکې د ټاپ 10 سرمایداران دنیا دا یو ځای کې کړي میټینګ کې یا ټاپ 25 چې کوم دا ایلیټ کلاس دی دا اور چې موږ د پریشانی ولیدل ول موږ ول ډیپریشن ډیپریس کیو. د دې ټول اتفاق دار دا مسله راپورټ دي چې تاسو د ولې جمع واتس اپ پکې دا اور چې وجه دا چې زموږ سرمایه ډیره ده نقول بیا او دا کوم بچو ته پاتې بچي هم دا ډیپریس هغه خطرناک خبره ده. بیا بچ 25% به 75% به دا چیریټي فند ته ورکوي. اوس بس گزاره کدر یعنی ظاهری هغه په دا کې د نبی صلی الله علیه وسلم د کسو او نبی صلی الله قسم مخالف په صدقه کې خوشاله دي نه گزاره کوي. ډاکټر صاحب په دې کې یو ایکسترا کوېسچن او تاول کیپټالیزم چې دی هغه ډومیننٹ اسو د دې شات ریزن سه معذرت غواړم ایکسترا کوېسچن وک د دې شات ریزن چې دی هغه د یو د کیپټالیست ګورنمنت ډومیننسي د امریکا هغه په دنیا کې دا نه غواړي چې ایکوالټي او جسټس راشي، نه په افراد کې ایکوالټي راشي او نه په نظام کې جسټس راشي. دا دواړو د هغو د نظام خلاف تعجب کېدای شي. نو چې کله نظام کوم غواړي د کوم چا د خوشحالۍ لپاره موږ خو دا یو لکه په زموږ ته خلک داسې یعنې موږ خو داسې صفا درته موږ خو د تړ وړ کنټري خلک زموږ خو دونه خلک یو نه زموږ په بنیاد خلک ویسلې کوي زموږ چې څومره په دنیا کې یعنې مخکې برطانیه بریټیش دا کیپټالیزم عام کړ
دغه بعد امریکای دغه نمائندګي وکړه د امریکای د مکمل تسلط نظام لاندې چې کوم ملکونه دي یعنې د یو حده پورې یعنې یو خبره وکړه چې ډپریشن جنرال د روحانیت سره چې بالکل سره د الله سره تعلق دغسې په ظاهري اسبابو کې چې کیپیټالیزم غالب شو هغه د قوت پر بنیاد باندې غالب شوی دی هغه د امریکای خپل انټرنیشنل لا او یو ان په نوم باندې دا شی جوړ کړ او دا په نتیجه کې موږ خو خامخا به ډپریشن په نسبت د دوی موږ دوه ډپریشن روحانیت هم خراب شو په ماده کې د غلامانه انور خودونه سوچ په ماده کې آزاد دي موږ رسیب روحانیت کې به مسله موږ خودواړه مسله جوړه سو موږ د ټول کنټریز خلک زموږ د مسلمانانو حکمرانانو د غلامۍ او د مسلمانانو حکمرانانو د دې سره د تعلق په نتیجه کې د دې کلچر اپناو کوي د دې صلاحیتونه اپناو نه کو نو موږ خامخا ذلیلې در وخت پر تر سم سوال دی اسلام چې کوم دی مشت دا حکم کړی دی چې تی رهبانیت مکوي د رهبانیت مذمت یې کړی دی او انسان چې کوم دی کچیر پر سپریچوال لایف اختیاري دی روحاني ژوندۍ اختیاري نو سپریچوال لایف باندې مکمل طور پر هغه ټیم عمل کول چې خلک سره میل جوړ نه کوي د چې کوم دی مطلب امپراتیت اختیار کیږي دغه اوس به دا څنګه کولای شي چې انسان روحاني ژوندۍ مخبل کی او د رهبانیت په زمره کې منسره زبردست خبره ده چې رهبانیت زبایسي دغه پښتنه وکم بس چاته معلوم دي چې رهبانیت څه ته وایي ما سم دي دا سوال رهبانیت څه تعریف څه دی یعنی موږ کوم رهبانیت په شریعت کې مکروه دی یا کوم رهبانیت د عیسایانو چې کوم علما دي راهبین دغه په اړه کې الله پاک ویل دي چې شپږم سپاره په خیره دغه کې هغه کوم شی ویني هغه د دې چې مطلب د خلکو سره میل جوړ کم کې زي بغار کې یکړ وسه د ځان سره او د خلکو سره میل جوړ نه کوي دغه سره راوځي نه دغه په غم په دغه کې نه شریک کېږي د خوشحالي کې نه شریک کېږي هغه ته د خیر خبره نه کوي دغه پر غم باندې نه دخ کېږي نو دا دی دا یو جزء د رهبانیت او اصل جزء دا نه دی اصل جزء دا چې هغه د خواهش ژوندۍ مغلوبه ساتل مطلق معنا دا ده چې واده ته به مثلا د واده مطلق نشي یعنی مطلق نه بس ابسولوټلی مطلب دا دی چې واده تعلق دا د الله خلاف دی او موږ ته خو الله رسول وایي خدای بندګانو چې په دې کې صدقه ده په هر کار کې دا کار راځي صاحب ورته یا رسول الله خواهش پر کوم صدقه هم د نبی اسلام د بدکاری ځم بچاوي ور په دې کې صدقه خود نو ملاین چې نشکر یو وجه دا هم ده دا حدیث دا خبره ده اصلي خبره چې رهبانیت د دې سره راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو کس وویل چې کوم کس دا رهبانیت چې نظام هغه د نظام خلاف یو ځای شي چې زه دا نظام بالکل پر خلکو نه سم امپلیمنټ کولای نهي عن المنکر دعوت نه کوي دا رهبانیت امر معروف ته نه راوځي دا رهبانیت دا یو واجباري ژوندۍ نه ته چې په مالک الله صلی الله علیه وسلم يمشي في الاسواق بازار تم راغلی تم بازار راوځي کله او کچیر په بازار کې معصیت غالب نه بیا وته حکم دی بیا مراد او کچیر ستاسو دعوت زیات اثر کوي به خامخا راوځي یعنی هر کس ته د هر دور خپل حکم دی په نن دور کې نبی صلی الله علیه وسلم چې وایي چې د فتنو چې ډېرې عامې سي نو کوشش دا کوئ چې ته یوازې زندگی نه د پسو سره زندگی د مخصوص رشتہ دارانو سره زندگی او کچېرې ستا په اعتقاد کې مسله راځي د باندې خلکو په اشتراک سره نو هغه نشي کولی یعنی مثلا یو میډیکل د ښځو لپاره ټیک دی لازمي دی لیکن دې مطلب دا نه دی چې لپاره فول بیا معقول کوم لازمي دی بشریت هغه معقول به مخصوص وي د دې لپاره چې دوی په خپل اټماسفیر کې د خپل الهي کارونو کې د عبادت په نه د میډیکل وکړي نو دې لپاره میډیکل عبادت دا رنګه زموږ لپاره بیا جهاد قتل شو د عبادت نو رهبانیت خو نه شو د دې سره چې بل دا انسان ته الله تعالی صفا وایي فاتقوا الله ما استطعتم بس خپل وس مطابق تقوا اوس دې مطلب دا څه خلاصه کوم چې یوازې زندگی کې که نفر نشي کوي د الله نه فرمانی ما کوي سوشل میډیا ټیک استعمال قدم ټیک تولی سروانیت به ټیک روان د سوشل میډیا منفي استعمال نیگیټیو یوزیج دی اساس سپیرټ خرابوي زونه د چې په نفر ودرېږي بعض اوقات نفر علماء شو مکروه ګڼل دي چې شزه پر کور خروجه نه لسنی وای دغه خلطات هم اندازې
یو سوال بل ډاکټر صاحب بل سوال دا دی موږ ته خدای یقیني معلومه ده چې اسلام چې کوم دی هغه دین دی مذهب هم دی بلکې اصل دین دی مذهب نه دی بلکې دین دی اصل کې او دین چې کوم دی اسلام مکمل ضابطه حیات دی حتی چې کوم مجلس فرمایي تاول په مشرک چې کوم دی یو دین پرستی ده او یو مذهب پرستی ده او د مذهب پرستی پر بنیاد باندې ډیر اخلاقی جرایم د انسان سکیج د انسان پر کردار باندې ډیر دغه نه توجه نه نو دا اوس په مشرک کې موږ څنګه کولای شو چې موږ د کم خلک چې مذهب پرست دي هغه موږ دین پرست ته څنګه راوړولای شو هغه راوړل مشکل دی خپل ځان به دیندار کوو نو دا به ستا دپاره د کرکټر بنیاد د بل چا دپاره وایي یوه خبره ده مذهب پرست هم کم دی دونه خو م اندازه درته مذهب پرست هم کم دی زه تا ته یو مثال درکوم امام اوس والله اعلم چې په دوی امامانو کې کنفیوز سم امام ابن قیم غزالي دا هغوی ګوره د مدینې منافقین مذهب پرستو صحابه دیندار او مشرکین مکه چې سیکولر و ایتیست ورته وایي دا فول نو د صحابه یو منافق هم اسلام نه دی راوړی په تاریخ کې هغه نه سمېږي ډېر کم داسې سوي دي چې هغه د منافقت څخه توبه کړې ټیک شو لیکن مشرکین مکه څومره خلکو اسلام راوړي دغه صحابه د هغوی دپاره معیار کم کس چې سیکولر وي د هغه دپاره دینداره سړی نمونه ده د مذهب پرسته سړي دپاره نمونه چې د هغه د خپل ځان ګرځولی ده خو هغه نه ده یعنې مذهب پرست زه کله سوچ کوم زه مذهب پرسته به دغه هم ډېرې په حقیقت کې وجه دا ده چې دی د ژیرم پر بوج ده او د سپین کالي هم دی هلته ډېر غټ پروګرامونه دي سړی غواړي ورکلی نه شي دا څه ژوند دی دا خو وچ منافقت دی یا سم خوند واخله ځه یا سم په دې خوا ځه بل خوند واخله اچھا یو آخري مقوله د امام ابن قیم دا که چیرې لیکئ ویې لیکئ شاید دا مقاله ډېر کم خلکو ته یاد کړي چې زه امام ابن قیم تقریبا بلان هغه ګورم دا یو مقوله ماته یاده شو دا مولوي صاحب ځان سره نوټ ډېر عجبه خبرې کړې ده د الفاظ مازې درته اورو من ذاق لذة القرب من الله څوک چې د الله تعالی د مینې مزه وڅکي ټیک شو دا خبره ختمه شوه دا یو خبره ده چې من ذاق لذة القرب من الله څوک چې یو وار د الله تعالی د مینې د ذایقه وڅکي ثم انتکس بیا لرې شي دغه لارې سره او اورئ يعيش في الدنيا معذبا دا په دنیا کې الله تعالی په عذاب اخته کوي لا راحة الجاهلين ولا لذة العارفين نه به د متقیانو خوند د تهجد نصیب شي نه به د ګناهګارانو خوند په ګناه کې ونصیب شي دی په دواړو حالت کې پریشان لکه د مسلمانانو مطبت کردار کس چې هغه وایي آمنا دغه بد ګناه نه روان څنګه به د خوند ورکوي یعنې کوم خوند چې کافر ته په بدکاري کې دی هغه خوند مسلمان ته سوال نه پیدا کېږي دی به چې د دا ګناهبار به دی پر ځان لعنت ووهي هر وخت به دی پریشان سوال هم نه پیدا کېږي حتی امام غزالي دعوه کړې ده که چا د ګناه کبیره بعد خوشحالي محسوس کړي زه په هغه ورځ الله پرېږدم الله نست دا سوال نه پیدا کېږي دا متضاد فیلینګ دا څنګه کېدای شي یعنې زه تا ته مرچ ستا ته د مرچو ضرورت ته بره خوري نو د مرچو فایده خو په بره کې نشته څه کیفیت ته غواړې مرچ خوري بره نو تا ته خو د تریخ ضرورت ته تا کوي ته خوږ خوري یعنې دا ګناه دی لکه د شوګر ولا کس چې بره خوري په ظاهر خوږه په حقیقت کې جسم خانه خرابه ده مسلمان سره چې ګناه لري روح یې سوکه سوکه وایي نه خوري اخر کې بس الله اکبر پر بوج مون جماعت پر بوج ذکر پر بوج ښه مجلس پر بوج نتیجه دا ده چې د ښو خلکو مجلس دا په نن دور کې د الله د نعمتونو څخه غټ نعمت بل یو ښه نعمت نشته کوشش وکړئ خپل کمپنیانو وګورئ چې څومره چې نجلۍ خپله وکړي خپل مامورات ساتئ سټډي ته وخت ورکړئ 3 سے 4 غنټې په هر صورت سټډي کوئ په هر صورت خپل ټیم ټیبل د ټول کال کتابونه ولیکئ چې دا کال به دا بک ګورم 15 دېرش یا 40 بکس هغه کې سلیکټ کړئ زه به دا کوم سرچ کړم بس که مرګ راغلی بیا خو راغلی ډېر زیات به خوشحاله کوم کس چې ټیم ټیبل نه لري ډیلي روټین د ده نه وي ډېر خطرناک پوزیشن باندې
چې بار بار تا د حضرت امام غزالی د امام قیمه رحمت الله علیه حواله راکې نو ما ته معلوم ست دغه سره زیات متاثر کچیر ته موږ د دې داسې ایزي کتابونه ریکمند کې چې موږ وایو موږ هم زیات متاثر سوز موږ ضرورت را پرکې د حضرت امام غزالی د امام قیمه رحمت الله علیه هغه کتابونه چې په اردو کې ترانسلیشن شوی دا ډیره ښه خبره ده کتابونه به صدر وشه یو شی دی چې زه د امام غزالی او تیمیس متاثر ولیم دا یو غټ سوال دا دی د کوېسچن شار په دا رنګه دور کې پاتې سوي دي لکه دا نن چې دی دا دواړه خلک او دواړو خلکو ځان د دغه دنیا د دغه حالاتو ځان بچاو کړی دي نو موږ کوم دي الله تعالی پر موږ یا پر بچو یا پر سټوډنټ یا پر مرګور رحم وکړي دې په وجه باندې بچاو امام غزالی دوه درې کتاب خو په اردو کې ما سره په اردو کې ډېر کم مواد شته یا انګلیش کې دي یا په عربي کې دي خو د امام غزالی کتابونه په اردو کې مشهور خو د احیاء علوم تبلیغ دین دي دا دي او د امام ابن قیم رحمه الله بنوزه دوه کتاب په اردو کې ترجمه شوي دي د درې کتاب لیکلي دا یاد ساتئ جسم پر جسم جلا کتاب دی طب نبوي د جسم علاج به څنګه کوي په خوراک په غذا وایي دویم کتاب روح دی روح څه ته وایي د روح وجود د روح اسباب د روح تقویه د روح یعنی جسم د جسم بیماریان پر بیماری هم کړی پر جسم هم کړی روح باندې جلا کتاب لیکلی دی پر روحاني بیماریانو باندې جلا لیکلی دی الداء والدواء نو روح په اردو کې شته طب نبوي په اردو کې شته او الداء والدواء به هم زما بخیال په اردو کې روحاني بیماري کې علاج چا به ترجمه کړي خو ته وګورئ چې د امام ابن قیم لیکلی ما سره په اردو کې زاد المعاد چې دی هغه د نبي صلی الله علیه وسلم سیرت دی د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت هم د په سفر کې لیکلی دی یو خوا تکلیف په لاره کې دا بوک لیکلی دی او کمال دا دی دا خدای بنده زه دا وایم ما خو په خوب هم څه کتلی یم څه یعنی د نبي او د صحابه بعد بس زما الله تعالی په جنت کې د سره ملاقات راوړي ډېر عجیبه کس پاتې شوی ډېر لیونی کس پاتې شوی دا سړی په خپله ډېر کم په اراده کتاب لیکلی دی غیر ارادي لیکلی دا یو خبره یاد ساتئ انټینشنلی د بوک نه دی لیکلی ته داسې دا بوک لیکل شوی دی د هر منځه بعد په زړه کې څه راکړل اشیاء لیکل دا روح د په زړه کې راغلی یسالون کان روح په منځ کې ویل دا بعد کې نستلی روح باندې شوی په روحاني میدان په منځ کې د موږ ډېر وژد امام ابن کثیر چې د شاګرد امام ابن کثیر د خبر لیکل چې د موږ ډېر وژد ډېر زیات د په د سار ناشته او د غرمې ډوډۍ په دې نه خوړل د ورځ اشراق او د څاښت موږ والله العظیم زما خوراک چې وې کوم موړم سما او جنت ما سوي د بار وخت وي ته خو یو خوند واخی ته یو بل خوند دی ته به ډېر ویل ډېر سخت غریب هم شو ډېر سخت نو د امام غزالي د احیاء علوم اسې ګوري دروځي او دا ټول عمر ګوري احیاء علوم د ډاکټر محمد احمد غازي صاحب به کله ویل موږ سره یونیورسټۍ کې ده به کله ویل احیاء علوم همیشه میرے سرحانه رہتی همیشه زما د بالښت سره احیاء علوم یې بس دا دوه درې کتابه داسې لیکل شوي دي خو په نن دور کې شاولار مولا کتل نه په نن دور کې د فکري الغار مقابله په شاولار کېږي دا عملي مطلب دوه شان دي یو د شهوت یو د شبهه دوه شان سره خرابوي شهوت سره عملي خرابوي شبهات ډاوټ چې دی هغه سره فکري خرابوي د شهوات د ضد چې دی هغه د ابن قیم غزالی کتابونه دي د شبهات ضد چې دی هغه د امام شاولار مولا کتابونه دي فکر او عمل چې دا دواړه مضبوط شي بیا چې غواړي خو جنتي شي برابر خوشاله بل هم طبيعت به دیم برابر ورور یو نو جنت محسوس والله ډېر ځوانان مزره خو قسم په خدای بار لوړ څه ډېر سړی طبيعت خراب ته دی وکړه د اسان علاج دا چې ډېر سوچ به یقین کې مکه بس یقین دسته چې سوچ پر کې بیا نور یقین بیا کمزوري کیږي چې سوچ نه پر کې دا وسوسه په خبره سره خرابوي نو دا پر افسر باندې یقین نه په افسر کې تصدیق پر یقین دا د یقین تصدیق نو دا ناجایز نه دی هغه الله تعالی درکې د یقین تصدیق د په لاس را نو شخص الله تعالی سره وګور د تر په ډېر سوچ هم نه کوي په سوچ کې بیا واپس ډاوټ راځي فکر د مضبوطوالي شي خرابوي فکر د عمل شي مضبوطي انسان ډېر سوچ کوي چې دا یقین څنګه راولم دا درګه شي نه چې خامخا په پلیټ کې دا خصوي دي په یقین ګوت مو عمل په خلاص یقین پوخ دی
یعنې دا خو د شیطان یو حربه ده چې په یقین کې بل یقین درشي هلکه پر یقین نه راځي یقین بس په وخت دربه څه به کوي ټیک شو بس پر عمل باندې موږ توجه سي په دا چې یو حدیث راځي نبی صلی الله علیه وسلم من کسر کلام وقل عمل دا ډېر خطرناک خبره ده دا بعض خلک انتهایی غیر ضروري خبرې کوي تا به کتلې په مجلسو کې غیر ضروري یو ټکی نه جوړېږي یو خو یو ګبه نه دا د یسوع الله تعالی دا دی او دا سیدانه دی بګه دا بس د پوسه چې دا عمل ضروري دی دا خالي خبره چې دا هغه وخت چې هغه ټو د پوینټ نبی صلی الله علیه وسلم په مستقل خاموش او د ضرورت خبره وو علماء ولهم په کار دي چې د ضرورت مطابق خبره ټو د پوینټ اوس چې ته دا وسوسه نه د وسوسه په جایز کارو کې راځي اوس پر مانځي کې وسوسه راشي شیطان خو به سره نه پرېږدي او په اخر پر مانځي کې سوچ دروازه چای ته چشکې راځي خدای بنده سم جوړ روغ سره ته منځ ته سم سره وي اتل زګریټ افسر په جو ګریټ ملابس ولا خدا هو درته خدای بنده دغه به سوچونه بدرچ مطلب دا دی چې ته بس سوچ دا وکړه چې الله ته سلوټ کوم چې سره کم هم دی بس نور زما به دا مولوی محمد خان شیرانی نوم تیر دی یو وخت د پولیټیکل ایجنټ راکړي مونږ نه کاوه نو دوی ورته د ډېر فلسفي سره دي شیرانی ما ته مونږ ولنه ټول موږ په دې نو کې چې بس کوله فائدہ نه سنه کوله نقصان نه دی خدای ته نو ماته څه فائدہ یعنی خدای ته خو فائدہ نه دي چې موږ او نه کوله خدای ته نقصان نه دی نو بیا څه کوم چې ځان سره کوم یخت او داري او دست ولمر دا خبره ټیک ده خو یو خبره ده چې موږ کار راکړي په لار ډېر اف سی ولویز ولاړ مستابه پوس ګارد پاوند نو دا اف سی ولویز که سلوټ ته نه وای کړی نو ستا پر 19 ګریډ 18 کې دی ولیا ورچوي کې نو د 19 20 هغه ولیا ول پیدا خدای خبره غریب ده نو چې نه وای کړو خدای دې کوي استي خو یې کوي د غریب پاتس موږ هم د الله نوکران بندگان سلوټ زموږ ضرورت دی چې نه وکړو نقصان زموږ دی کوم وکي فائدہ زموږ ده هو هغه بعد نو شروع کړه بعض خلک د زر د غریبان